چې مولوي صاحب مبارکه زه خپله یوه پوښتنه لرمه کیدای شي د یو څه اختلافي پوښتنه وي چې مو اجازه وي. اول خو دا راته ووایي چې تاسو خپله اهل سنت یئ او که اهل حدیث؟ اول خبره دا ضرور مې زه قرآن او حدیث منم که ته ورته هر نوم ورکوې خو مسلمانان ټول اهل سنت دي. ښه یو کافر دی یو اهل سنت دی. اهل سنت خو په مسلمانانو کې دین علاوه بل څوک شته دی نه. خو زه تاسو یادوم تاسو ستا مقصد دا دی چې اهل سنت مطلب د امام ابو حنیفه پیروي کوونکي نه د اهل سنت والجماعت عقیدې والا. نو اهل سنت والجماعت عقیدې د تا چې کوم نوم یاد کړو که زه نه یم یا اهل حدیث یا نور دا نه دي لکه نو که تاسو چېرته هغه اصول منئ بیا تاسو هم یئ. کوم اصول دي لږ ووایه. لکه قرآن حدیث اجماع او قیاس. دا خو موږ منو. اجماع مني؟ منو اجماع. خو داسې اجماع نه چې زما ستا د یو ملګري سره په یو ځای کې شوي هغه ته اجماع وي. هغه قیاس منو چې کوم د قرآن سره سم وي هغه اجماع چې د قرآن پوهېږم. که اوس زما پوښتنه دغه ده دا خو موږ تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د اهل حدیثو یا موږ چې خپل ځان ته اهل سنت والجماعت عقیدې والا وایو د دوی ترمنځ ډېری وخت اختلافات زه خپله د اهل سنت والجماعت د عقیدې یو تعقیب کوونکی یم. خو پوښتنه دغلته دا پیدا کېږي. لږ نیسم که نه زه تا ته دا خبره دې ځای کې لږ نیسم چې دا خبره تا ته چا ذهن کې اچولې چې اهل حدیث د اهل سنت والجماعت نه دي؟ په دې نه دي چې تاسو یو قرآن او حدیث منئ اجماع او قیاس پکې نه وایئ. دا خبره تا ته چا ویلې چې اجماع او قیاس نه مني؟ نو ټول خلک وایي یو نفر ماته نه دی ویلي. د اجماع خو موږ د حدیث نه ثابتوو چې د الله نبي وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې راجمع کېږي په بې خیرۍ نه راجمع کېږي. دا حدیث موږ خلکو ته ذکر کوو. چا درته دا خبره کړې؟ په دې کوم پروف کوم دلیل لري د کوم اهل حدیث عالم نه یا د بل نه؟ ډېری وخت تاسو خپله ځان په داسې یو ډول باندې معرفي کوئ. تاسو ډېری وخت همدا خبره کوئ چې یوازې قرآن او حدیث همدا تاسو وایئ. نو دې نه دا مطلب ده چې که په قرآن او حدیث کې یو څه شي هغه منئ که نور نه یې قیاس په قرآن او حدیث کې شته او که نه؟ قرآن او حدیث کې هر څه شته ده خو که زما او ستا غوندې سړی پرې پوه شي. نو صحیح ده چې زما او ستا په شانې پوه شو چې په قرآن او حدیث کې شته بیا د اجماع او قیاس یادولو ته کوم ضرورت پاتې شو؟ زه فکر کوم ما نه خپله پوښتنه بیا خطا کېږي بحث بلې خوا لاړ. کوه خپله پوښتنه وکړه. تا چې کوم څه ذهن کې دغه ده اصلا که زه د خپل د زړه حال درته وایم زما خپل اختلافات نه خوښېږي خو نن چې راغلی یم دا زما لومړی ځل ده چې یو اهل حدیث سره زه خبرې کوم. صحیح ده؟ نو چې رښتیا د اختلافات د یو مسلمان سره خبرې کوم نومونه مهم نه دي. مشکل نشته ده. ګوره د ما د زړه راز یو الله ته معلوم ده. زه داسې یو سړی نه یم چې زه دلته اختلافات راوړم یا تا ته یو نوم درکړم یا داسې وکړم. خو خبره کوه مطلب مې دغه ده چې زه خپله معلومات واخلم. خو که معلومات اخلم زه به حتما پوښتنه کوم. تاسو دا فکر مه کوئ چې زه بحث ته راغلی یم. صحیح ده؟ که زه معلومات غواړم حتما به زه تا نه پوښتنه کوم. چې پوښتنه ونه کړم نو خو زه پوهېږم نه. پوښتنه مې دغه ده چې اختلافات د موږ او تاسو تر مابین ستا دي نه خو موږ او تاسو انکار نشو کوئ. دا یو حقیقت ده. ځکه ډېری وخت موږ او تاسو مناظرې کوو هغې کوو. که یو څوک وایي چې نه اختلاف نشته بیا هسې لګیا ده. اختلاف خامخا شته ده. د ما پوښتنه له تا نه دغه ده زه د امام صاحب مقلد یم. ما کوم یو تاوان کړی یا زه په کوم یو داسې تاوان کې یم چې ما د امام صاحب تقلید کړی ده هغه کوم تاوانونه دي چې ما کړي دي ته ما ته دغه د ما تاوانونه ووایه. صحیح شو. او ستاسې خبره پوره شوه؟ او بالکل. یو سړی دی هغه مطلب د امام ابو حنیفه صاحب رای اخلي د هغې مطلق ډول که هر څنګه خبره وي هغه اخلي. تقلید هم دغې ته وایي که نه د قلادې نه دی په دې معنی باندې چې یو سړی دی او هغه پسې ته ورپسې شي د هغې په خبره کې قبول قول غیر بلا دلیل. دا سرفراز خان صفدر دیوبندي په خپله دا تعریف کړی د یو امام خبره منل چې د هغې نه به دلیل طلب هم نه کېږي. په دې تعریف باندې ته دغه یې خو تقلید دا مطلب نه ده چې زه باید د هر چا تقلید وکړم. ما د تقلید شو مطلب صرف د امام ابو حنیفه شو. صرف د امام ابو حنیفه شو خو
نو زه فکر نه کوم چې امام صاحب داسې خبره کړي چې هغه بغیر له دلیل هغه په هر خبره دلیل لري دا ټولې مسلې او حدیث نه راباسلي ښه اوس په دغه قول باندې ته متفق شولې اواز دې راځي ستا غږ بند شروع دا زما غږ دې ملګرو ته ورځي ته اواز صحیح د هغه نټ یې نشته نه پوهېږم څه وجه اصل کې داسې ده که نه زمونږ په دې خلکو باندې خفه کېږو ورور نو د امام ابو حنیفه صاحب سپکاوی زمونږ مقصد نه دی نه د امام شافعي دا د امت معتبر علما تېر شوي مقصد دا دی که نه چې داسې یو تعریف دی یو څیز کول چې د یو چا خبره بغیر د دلیله منل بغیر د دلیله خو د الله او د رسول خبره صرف منل دي نور دا خو عام زمونږ په شان خلک د علم بې زیات وو په بې شماره مسلو کې خطا شوي دویمه خبره یو سړی چې دا وایي چې صرف د امام ابو حنیفه خبره منم نو دا نور امامان ولې کافران دي امام شافعي سو امام احمد بن حنبل شو داسې نوره دا کافران دي یو سړی وایي چې صرف د امام ابو حنیفه حدیث منم نو امام بخاري صاحب چې کوم 1 لاکھ صحیح حدیث راوړي مطلب هغه نه منو امام مسلم صاحب چې کوم راوړي دا نه منو ځکه دلته موږ د امام تقلید کوو نو په دې خبره باندې سر خلاصول پکار دي ورور مې چې قرآن او حدیث د هغې سره هغه اجماع چې کومه د قرآن سره سم وي لکه مطلب علما راولګېده په یو خبره اجماع وکړه دغه اجماع به قرآن او حدیث ته وړاندې کولی چې دا اجماع څنګه وکړه اوس ما ورته یو ځای کې ناست په یو خبره اجماع وکړه چې نسوار حلال دي هلته حدیث وایي چې هر نشهي شی حرام دی نو زما اوس ته اجماع اعتبار شته نشته یا قیاس دی قیاس مطلب دا چې هر نشهي څیز حلال دی چې د نشې د لاندې قیاس ته په نسوار هم کولی شي او ته په خپله باندې دا ووایې چې یاره دا حرام دي د خپل دغه د وجې نه نو د دې وجې نه زما او ستا خبرې ته اجماع نه ویلی کېږي یا د قرآن او حدیث مخالف خبرې ته قیاس نه ویلی کېږي سر په دې خلاص کا قرآن او حدیث دواړه د اتباع لازم دي چې خامخا یې سړی اتباع وکړي هر چې پاتې د امت علما